دا کوم ځای دی یاره سنګوټه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان شانګلې ته تللي وو خپلو ملګرو سره ملاقات له خو د خوازخیل نه واله او تر پیزاګډه پورې روډ مکمل جام دی زموږ تقریبا 3 ګنټې شوې انتظامیه ولاړه ده په دې کې شک نشته ټریفک اهلکار هم ولاړ دي نور هم سکیورټي فورسز ولاړ دي خو ما دا رش دونه زیات دی چې د هغو غریبانانو په حساب کې نه راځي سجل ورسره کو څونه ملګري چې چکر له راوتي دي څونه خلک چکر له راوتي هغو ته دغه درخواست دی چې په قلاره په احتیاط سره ډریونګ کوئ ډېر ملګري مې وکتل په موټر سایکل باندې منډې وهي سوزکي دي پای کې دا کچ کچ لکان دي نو ډېر په سخته سره روان دي او ډېر منډې ترډې وهي انتظامیه ولاړه ده خپله ډیوټي کوي خو دونه ډېر زیات ټریفک دی چې ما ته نه ښکاري چې یاره که دوی کنټرول کړي پکار نور هم ده لږه نور هم انتظامیه لږه سخته پکار وه چې دوی لږ فیسیلیټیټ کولې په ښه طریقې سره خو مکمل چې ما کله ګوګل میپ هم وکتو نو د خوازخیلې نه واله تر چې حساب لګې نو زموږ د ملکڼه پورې روډ بند دی څونه ملګري چې کومراډ ته تللي دي یا څونه ملګري سوات سایډ ته راغلي شانګلې سایډ ته راغلي دغه یو ګزارش دی چې تاسو اوس په دې لار باندې روان یې تاسو ټول ته پته رقم ملګري که اوس ما ګوره په دې لاره کې نښتي یئ نو ډېر په قلاره کور ته به 15 ګنټې 6 ګنټې لیټ ورسئ خو کوشش وکړئ چې په احتیاط سره ورسئ ځکه کور کې هم خلک انتظار کوي نو د خپل صحت ډېر زیات خیال وساتئ منډې ترډې مه وهئ موټر سایکل والا ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي څه ته ګوري نه او دا ینګ هلکان د لیونو په شان د منډې وهي په موټر سایکلو او خاص کر په سوزکي کې د هلکان ولاړ دي کچ کچ هلکان نو ډېر بد حل دی الله دې وکړي چې دا ټول په خیر خیر سره کور ته ورسېږو تاسو ته بیا هم نظاره ښیم لږ ډېر اوس روډ ادا شو تقریبا مونږ څه نیمه ګنټه پیدل هم رالو 3 ګنټې په روډ کې پسو شاته نو ملګري را روان دي خو زه پسې تاسو دا سخته لیدی شئ ټولو ملګرو ته درخواست دی څومره چې کور ته روان دي په احتیاط سره لاړ شئ په قلاره لاړ شئ ګنټه دوه لیټ ورسئ خو په خیر ورسئ او نور چې کومراډ صاحب ته څونه خلک تللي دي هغه خلک هم بس او ژبه ژبه باندې امبولینس هم راځي انتظامیې ته هم پکار ده چې هغو له خپل اهلکار نور هم سیوا کړي او دا خلک چې پسو دي په دې روډونو باندې دا یو ښه ساین دی لکه دا خلک راغلي دي دلته د چکر دپاره کوم چې زموږ همیشه کوشش وي چې یاره دلته ټوریزم عام شي نو ماشاءالله د پنجاب نه د ښکته علاقو نه بلکې زموږ د کې پي کې د ښکته علاقو نه ډېر زیات خلک راغلي سیلانیان او د کالام او د کومراډ نه مزه اخلي خو ټول د دغه درخواست دی چې په قلاره باندې لاړ شئ انتظامیې ته هم درخواست دی چې لږ خپله انتظامیه سیوا کړي او دا خلک په ښه طریقه سره فیسیلیټیټ کړي دعا کې مې ساتئ الله هم خوشحاله کړي